الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز یو ملګری سوال کوي زمانه ډیر زیات تعداد سره منځونه کزه شوي دي او ماته دغه منځونو تعداد هم نه ده معلوم او وریځو مقدار یعنی تعداد هم راته نه ده معلوم او زه اوس دغه قضایي منځونو ادا کول غواړم، نو آیا څه طریقې سره دغه منځونه ادا کړم؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو کچیرې یو کس نه دومره زیات مقدار سره یعنی تعداد سره منځونه قضا شوي وي، نو دغه قضایي المنځونو طریقې کار دا شی ده چې مثلا دینه مسپخین منځونه قضا شوي دي خو لیکن ډېر زیات تعداد سره قضا شوي دي، تعداد ورته نه ده معلوم او ورځې هم ورته نه دي معلومې، نو دا به دغې طریقې سره د مسپخین قضایي المنځه نیت کوي چې مانه په دغه مسپخین منځونو کې اول منځ کوم قضا شوه ده دغې قضایي زره ګرځم. مثلا یو سړي نه لس منځونه قضا شوي دي، په دغه لس منځونو کې اولنی کوم المنځ دینه قضا ده دا دې دپاره اول منځ شول. بیا همدارنګې کله دې دغه لس منځونو کې یو منځ قضایي ادا کړله نو دې دپاره انا منځونه هغه قضایي پاتې شو، داسې دوباره بیا قضایي منځ مسپخین وله کوي، نو داسې بیا دغه طریقې سره نیت کوي چې مانه دغه قضایي منځونو کې اول منځ کوم قضا شوه ده دغې قضایي زره ګرځوم، نو دې دپاره دغه انو منځونو کې اولنی کوم منځ قضا ده هغه دې دپاره اول منځ شول، نو دغې طریقې سره دغه ټولو ورځو والا منځونه دغه ټولو وختونو والا منځونه هغه قضایي راګرځوی شي. خو لیکن دغې طریقې سره هم دغه کس کوی شي چې د یوې ورځې والا پنځه منځونه په یو وخت کې هم ادا کوی شي، یا د یو وخت والا منځونه هغه په یو ټیم کې مسپخین والا منځونه مثلا لاس پنځلس منځونه نن وکي او سبا بیا مازدیګر منځ والا منځونه قضایي راګرځوي، نو دغې طریقې سره هم دوی دغه قضایي هغه راګرځوی شي. دغه خبره رد المحتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 76 دوی هم لیکلي ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.